زما ډېرو قیادتیانو عزت وکړو، مشرانو، کشرانو، ورونو، خویندو، بچو. مشران خو به زما ښه زمانه اوس ډېر لږ تاسو کې پاتې، خو صرف دغه یاد لرئ چې دا په کومه لار روان دي. دا د وراثت لار ده د باچا خان بابا او د رهبر. زه خو په کټ نشم دروتلی، خو دا مې در باندې یقین دی چې سبا نابله ورځ به که نارینه یې که زنانه یې، که لوی یې که واړه یې، ټول به روځئ. او مخکې د باچا خان بابا لاټین به یاد لرئ که د پښتو او د پښتنې خاورې دا جنګ چې دی که دا ګټل غواړئ نو د دې واحده لار دا ده چې لاټین کامیاب کړي. د لاټین نه علاوه د څوک داسې نه نومه چې هغه د دې خاورې جنګ په هغې طریقو کې په کومه طریقه چې دې پارټۍ نن تسلسل ته وګورئ د کوم ځای نه څلورمې پېړۍ ته راځي، زموږ څلورمه پېړۍ کې دی. او دا د خدای کرم چې په دې ټولو باندې نظر واچوئ نو یو وخت یا بل وخت چې د غلا او د ظلم او د زیاتي الزامات لګېدلي دي، زموږ سر د فخر نه ځکه اوچت دی چې ولې به د پښتون سترګې چاته ټوټې کړي نه دي، نه د ورله خدای راواز ورکوي چې زموږ سترګې د چاته ټوټې کړي. که د چا په پلار کې ایمان وي کرپشن یې راباندې ثابت کړي نو خو خوله نه شي پرانېدم. د الیکشن ورځې کې دی چې تلخی نه را پیدا کړو، خو ډېر څه م برداشت کړي دي، خو دا لار هم نه ده پرېښې. زما ډېر ښه ملګري اوس ما سره دي شته، د هغې په بچو مې دا اعتماد دی چې هغې به راپاڅي او هغې به د خپلو پلارانو پښتو ګټي که خیر. ډېره مننه ستاسو، ډېره مهرباني.